آغاز تلاوت یا آداب تلاوت. بعضی کتاب بہت لیکلی آداب تلاوت، بعضی کتاب بہت لیکلی آغاز تلاوت، بعضی کتاب لیکلی دا اعوذ باللہ بسم اللہ باب. دی باب کې درې بحثونه دي، یعنی تلاوت آغاز او شروع چې کوي نو د تلاوت د شروع د پاره درې پوڼې به کراس کوي. تعوذ یو پوڼې شو، تسمیه او ابتدا شروع. تعوذ اعوذ بالله، تسمیه بسم الله او ابتدا شروع د قرآن. دا درې خبرې دي. تعوذ کې به بحث کوو. دا تاسو ته پته لري چې بسم الله به کوم ځای وایو او اعوذ بالله به کوم ځای کې وایو د تلاوت په دوران کې وغیره. نو درس نمبر 13 روان دی او باب نمبر 3 شروع شو. د تلاوت آغاز شروع به څنګه کوو، د شروع د پر درې خبرې په کار راځي، اعوذ بالله بسم الله او ابتدا. نو اعوذ بالله کې خبرې کوو او درس نمبر 13 شو. تعوذ اعوذ بالله، اعوذ بالله کې دا خبرې کوو چې اعوذ بالله به کوم ځای وایو، اعوذ بالله ویل را باندې څه دي، اعوذ بالله د څه نه ثابت ده، کوم دلیل نه ثابت ده، او دا اعوذ بالله ځای به کوم ځای وي، کوم ځای کې به وایو. نو دا څلور خبرې. نو تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي، خبره یو لیکلې ده، دا څلور ته موږ راوښکي دي. هغه څه ویلي دي؟ د تلاوت د شروع کولو نه وړاندې مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل ضروري او لازمي دي، او دلیل په د سورة نحل آیات ته فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو اوس دې نه دا خبرې راوباسو. تانوي رحمت الله علیه د دې خبرونه، دا د نحل د آیات نه دا څلور خبرې ووتې. الفاظ د اعوذ بالله د تعوذ الفاظ به څه وي، کوم الفاظ سره موږ اعوذ بالله وایو. نو په حدیثو کې قسمه قسم الفاظ راغلي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم راغلی دی، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله العظیم وبفضله الکریم من الشیطان الرجیم اللعین. قسمه قسم الفاظ راغلي دي. خو نن سبا چې دا مونږ کوم وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا مشهور احادیثو نه ثابت دي، متواتره نه ثابت دي، او آسان هم دي او عام هم دي او عمل هم په دغې روان دي، او د سورة نحل د آیات سره هم مطابق دي. هغې کې وي فاستعذ امر دی، تعوذ وکړه، او تا وي اعوذ واحد متکلم صیغه دې استعمال کړله. نو دا د الفاظو مسله حل شوله. دا مشهور دي، آسان هم دي او عام هم دي. ورپسې اعوذ بالله به د تلاوت په وخت کې مونږ کوم ځای کې وایو؟ نو په آغاز د تلاوت کې وایو. مقام او محل، مقام وی ځای ته، محل هم ځای ته وي. دا اعوذ بالله الفاظ خو شو. دا اعوذ بالله به کوم ځای؟ ابتدا د تلاوت کې به وایو. تلاوت کې د صورت سر نه شروع کوي، چې شروع کوي، که د رکوع د سر نه شروع کوي، که د رکوع د منځ نه شروع کوي، که د صورت د منځ نه شروع کوي، که د هر ځای نه شروع کوي، دې ته آغاز ویلی شي تلاوت. هغلته به اعوذ بالله وایو، منځ منځ کې به نه وایو، د قراو په نیز باندې. او حکم یې څه دی؟ یعنی دا اعوذ بالله ویل په موږ څه دی؟ ضروري او لازمي دي. تانوي رحمت الله علیهم لیکلي دي او د قرآن نه هم ثابتېږي. دا درې خبرو شلې. په دې درېو خبرو موږ سره دلیل څه دی؟ د سورة نحل آیات دی. هلته څنګه دي؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو څه مطلب؟ فاذا هر کله چې قرأت القرآن، بدأت القرآن، شروع د قرآن کوي، نو دا د اعوذ بالله ځای ته معلوم شو. نو فاستعذ امر راغی، حکم هم ته معلوم شو، ضروري او لازمي شوله. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، نو الفاظ هم ته معلوم شو. دا سورة نحل د آیات نه ثابت شو.